نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم. دا سورہ ہود دے لسم رکوع دا اخیری رکوع دا سورہ ہود دو لسم سپارہ کے دا اللہ سبحانہ وتعالی دا پیغمبرانو واقعات بیان کپدے ٹولو کی اس دا موسیٰ علیہ السلام دا واقعی پوری خبر رو رسیدہ اللہ سبحانہ وتعالی پا مختصر طور بانے دا موسیٰ علیہ السلام واقعی پر صرف اشارہ فرمائی لیدا بیار دین پس اللہ سبحانہ وتعالی پا دی رکوع کی ترحیر پوری امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا واز نصیحتنا او تنبیہگانی کری دی اگر اللہ پاک پخپل انداز کی فرمائی ولقد آتینا او په تحقیق سره ورکړو مونږه موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب تورات فاختلف فيه نو بیا اختلاف کو دغه کتاب په باره کې دی یعنی د خلکو کې اختلاف پیدا شو څنګه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې په یهودو کې دو او یا فرقې جوړې شوې وي او زما په امت کې به درې او یا فرقې جوړېږي او بدی کې به صرف یو جنتی وي نو دا اختلاف د هغه د مرګ نه پس بیا مختلف یعنی جماعتونه جوړ شو مختلف عقیدې او قسم دغه جوړ شو نو الله پاک فرمایي ولولا کلمتن او که چرې نه وي یو خبره سبقت د مخکنا ته شوی من ربک د رب ستاد طرفنا لقضی بینهم نو ضرور به فیصله شي وا پمین د دوی کی و انهم او دای چی دی لفی شک منه نو ضرور په شک کی دی د دې په باره کې مریب چې هغه دی مطمئن کېدو ته نه پرېږدي یعنی داسې شک کې مبتلا دي چې یعنی د دې زړونه په هغې باندې نه مطمئن کېږي نو الله پاک فرمایي و ان او بېشکه کلن دا ټول لما یوفینهم دې ټولو ته به پوره بدله ورکولی شي ربک د رب د طرف نه ستا د رب د طرف نه الله پاک رسول علیه السلام ته استشاره فرمایي اعمالهم د دې عملونو یعنی ستا رب اے پیغمبر علیه السلام دې ته د دې د عملونو پوره سیلا ورکوي ارسل دا کاغه نیک عمل کم کړی وي او که زیاتی کړی دغه شان د چا ډیر کړی وي او که کمی کړی وي یعنی هر قسم عمل چې چا کړی وي الله پاک پوره اجر ورکوي انه بما يعملون خبير او بشک هغه د دې ټول خلقو د عملونو نه خبردار دی الله پاک د هر چا د عمل نه خبردار دی چا عمل هم ته پټ نه فاستقم نو صلی الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب فرمایي
چې فاستقم نو ته ثابت قدم اوسېږه کما امرته څنګه چې تا ته حکم شوی دی ومن تاب او هغه څوک چې څوک توبه وباسي معک تا سره ولا تطغوا او مکیږه ته د یعنی تجاوز کوونکو نه یعنی چې د یو حد نه انسان پار شي کنه دې ته تجاوز وي زیاتې مکوه انه بما تعملون بصیر بشک هغه چې دی یعنی رب ستاسو الله پاک ستاسو په عملونو لیدون کړي هر چا عمل هر چا ته ګوري هر څوک په نظر کې دلته څوک سم کوي نو الله سبحانه وتعالى ویني د دې آیات مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډېر زیات فکر مندو ولی چې ایمان وروړه آسان کار دی ایمان وروړي لیکن بیا پاغي باندې قائم تر مرګ پورې پاتې کېدل دا ډېر ګران کار دی څنګه چې د ایمان حق دی اصل خبره دا ده د ایمان حق ادا کول چې په ټول ژوند کې به د الله په عبادت کې هم کوتاهي نه کوم هر قسم عبادت چې هغه مونږ نه دی یعنی 15 وخت مونږ دغه شانت زکات در باندې فرض دی زکات حج در باندې فرض دی حج رمضان المبارک راغونو رمضان روزي دغه شانت خلکو سره په لین دین کې په خپل کور کې مور او پلار سره خپل بچو سره خپل کور والا سره ټول ورونو بیګانو سره گاونډیانو سره یا په بازار کې په تجارت کې نو دی ارسس کې بستا مسلمانی یعنی پای باندې قائم ولاړی ولی چې تا کلمه وي او تا رب الله دې الله وګړو دا کارو به مانی کنه په خلا لا اله الا الله او بیا په ځل کې چې سی غلابم کې او ډاکیبم کې او دروغ بم د خلکو مال په قسمه قسم طریقو محرب کې یا نور داسې قسمه کارونه نو بیا دې لپاره الله پاک په اخر کې دا فرمایل انه بشک الله پاک چې بما تعملون بصیر تاسو چې کوم عملونه کوي دا غي لیدون کړي هغه ته ګوري الله سبحانه وتعالى مخکې فرمایل چې تاسو د عملونو خبردار دي او هر یو سړي له د پوره عمل اجر ملاويږي مخکې آیات کې الله پاک دا فرمایل چې انه بما يعملون خبير دا چې عملنا خبردار دي او دا غي مخکې فرمایل ليوفينهم ربك اعمالهم ټول له خدای پاک چې کوم دي نو دا غي د عملونو پوره اجر ورکي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګیره مبارک کې سپین ویختو لګید نو صحابي ورته عرض وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو باندې خو له بډاپې اثر ښکارا شو وې زه سورته هود چې کوم دینو بډا کړې ما ځکه چې دې کې ټول واقعات داسې راغلي دي چې الله سبحانه وتعالى هغه بیان کړی دي او دې کې د شرک سره په یو امت کې یو خاص قسم ګناه به پیدا شو د دې لپاره علماء لیکلي چې صرف شرک یا بت پرستی چې کوم دا هغه بت پرست هغه مشرک چې هغه چاله نقصان نه ور کوي یعنی بس هغه خپل شرک کې مبتلا دي خو چاله نقصان نه ور کوي یعنی فساد نه پیلاوي فساد دی ته وي چې ته بل نقصان ور کوي وی په دې باندې الله پاک یو قوم نه هلاک کړي او نه هلاکي په ظلم باندې الله پاک قوم هلاکي او هر هغه کار چې د بل سړي حق تخوري دې ته ظلم ویل شي کاغه د حکومت په معاملې کې او کاغه د عوامو په معاملې کې یا په خپل کې په لین دین په معاملې کې یا د رشتہ دارانو او د اولاد د دې ټول په معاملې کې نو دې ته بیا ظلم ویل شوی دی ځکه چې کوم ځای کې الله پاک ګوره وایي چې تاسو یعنی په تله کې کمی مه کوئ او فساد کوونکي په ځمکه کې مه جوړېږئ شعیب علیه السلام قوم ته دا فرمایي فساد کوونکي مه جوړېږئ په تله کې کمی بیشی مه کوئ په ناب تول کې دغه ته فساد ویلی دی دغه شانتې لواتت چې کوم کولو هغې دغه شانتې
چا چې د الله دغه معجزه نه منله، پیغمبر د معجزه وغوښته معجزه نه منله، دا هم ظلم شو. چې ایمان نه وروړي بس نه وروړي، بیا ته معجزه سره غواړي چې معجزه دې ولیده اوس به ایمان نه وروړي، که دې نه وروړه بیا به هلاکېږي چې دروغو نسبت دې ورته وکړو. نو دلته کې الله پاک بیا وایي بل حدیث مبارک کې راځي چې تاسو څه بوډا کړي نو وایي دې آیات طرف ته اشاره وفرمایله چې زه دې آیات چې کوم دی نو بوډا کړی یم، چې دا دوم په ټول قرآن شریف کې دا دروند آیات دی، دروند چې ته ایمان دې راوړو په دې باندې تر مرګه پورې قایم وي، قایم پاتې شي. دا بس خوش نصیبي ده چې د دې دنیا نه په ایمان سره انسان لاړ شي، څه ظلم څه خطا څه دغه نه شي وي، او که وشو چې په دې دنیا کې د هغې ازاله وکړي، که ځان سره یوړه نو وروره د هغې هلته جوابدهي ډېر ګران کار دی. نو الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو ایمانونه محفوظ کړي او موږ له صحیح طور باندې په کلمه باندې د استقامت او په دین باندې د ودرېدو استقامت نصیب کړي. ولا ترکنو، اوس الله پاک فرمایي او ته مه ټیټېږه، یعنی مه متوجه کېږه الی الذین، هغه خلکو طرف ته ظلمو چې کوم ظالمان دي، فتمسکم النار، نو بیا به مسکی تاسو لره اور، وما لکم من دون الله، او نه به وي ستاسو دپاره د الله نه ما سوا من اولیاء څوک سرپرست یا ملګری، ثم لا تنصرون، او نه به بیا ستاسو څوک مدد وکړی شي د الله نه ما سوا. الله په مقابله کې به څوک تاسو سره د مشرکانو په باره کې الله پاک فرمایي کنه چې کله دی د الله په عذاب کې مبتلا شي نو دی یا خدایان به دی مدد ونه کړي. دغه شانتي په قیامت کې چې کله دی اور طرف ته اچولی کېږي د دی خدایان به دی دغه ونه کړي، نو داسې خدایانو د عبادت په داسې مطلب شو چې تا نه دلته مشکوري شي نه په قیامت کې او نه په آخرت کې مشکوري شي. اوس الله سبحانه وتعالی هدایات فرمایي امت محمدیه صلی الله علیه و وسلم ته، واقیم الصلاة، او قائم کوي منځونه لرا طرفین نهار، یعنی منځ لرا قائم کوي په هغه طرفونو په سرونو د ورځ کې، وزلفا من الليل، او په هغه ساعتونو د شپې کې. دلته کې الله سبحانه وتعالی یعنی د منځ د قائمېدو حکم فرمایلی دی، دا نه د خلاصېدو حکم یې ته نه فرمایلی چې راشه او ټونګې ووهه او بیا لاړ شه، قایم به ساتي. بل به د دې به پوره یعنی اهتمام به ساتي چې اذان وشي بیا راتلل ښه په قلار باندې او 10 چاردام کول، بیا په قلار باندې مونځ کول، بیا تلل په قلار. بل د هیبت کار نه دی. او بل دا الله پاک فرمایل نور دین علماء یعنی طرفین نهارنا، یعنی دا منځونه غشتي دي چې کم د ماسپخین مونځ دی او سحر مونځ دی او د مازیګر مونځ دی او د ماسپخین مونځ دی، دا د ورځې مونځونه دي. د سحر مونځ په شپه کې راځي، وزلفا من الليل، د شپې یعنی د سحر مونځ په بعضې په ورځ کې اخېستې، بعضې په شپه کې اخېستې، خو دا دوه خو بالکل په سرونو د ورځ کې دي که نه. سحر راوخېږي نو د سحر مونځ شو، مازیګر ډېرو اخېستې دی، ډېرو د ماښام مونځ اخېستې دی. خو په هر حال یعنی ټول منځونه چې کوم دي فرض دي 5، ځکه چې الله پاک د شپې ذکر فرمایلو او د ورځې که 3 منځونه خوا کوي نو 2 به دې خوا کېږي، او که نه 2 دې خوا کوي نو 3 به دې خوا کېږي. خو مطلب دا دی چې ټول منځونه په خپل وخت باندې قایمېدل. ان الحسنات، بېشکه دا نیکیانې چې دي، یذهبن السیئات، هغه یعنی وینځي ګناهونو لره. یو حدیث مبارک کې راځي چې کله تاسو نه څه داسې لغزش وشي، داسې ګناه د نه وشي چې هغه چا حق تلفي نه وي. حق تلفي خو به ادا کوئ که نه، د هغه سړي نه معافي غواړي، کنځل له چاته کنځل معافي به ترې غواړي. دغه شان د چا نه د پړک وایستو پړک را نه وباسه، خو بس اخرت ته مې مه پرېږده. د صحابو دا طریقه وه. نه زړه کې د څه ګناه راغله، بد نظر د استعمال شو یا څه دغه شو، داسې قسم
دغه شو نو دا ګناهونه الله پاک پرې مانزه سره دغه کوي غیر راضي تور باندې ارادتن نه دی کول پکار ولې چې بیا په کس کې راځي او د کس سيزونه چې کوم دي نو هغه بیا کنه هلاکي سره د دې لپاره فرمایي چې غیر راضي تور باندې دا ګناهونه خو دي خوشي یو خدای چې نو رسول الله سلام فرمایي چې تاسو نه داسې ګناهو وغیرہ شي نو एकदम نیک کار وکړي هغه سره چې کوم دی الله پاک داغه ګناه هغه نحوست ختم کی څنګه یو حدیث مبارک کې راځي چې کله یو انسان یو ګناو کی د پزړه باندې ټاکیو لګي کله چې دې توبه وباسي نیکارو کی داغه غټاکه الله ختم کی هغه تور ټاکه چې کوم پزړه باندې لګېدلې وي هغه ختم کی داغ چې ورته وي او کله دې ورپسې مسلسل ګناونه کوي دوی د زړه داسې تک چور شي چې بیا په خبرارو سر نه کوي رسول ته الله پاک فرمایي چې ان الحسنات یذهبن السیئات دا نیکیانې چې کوم دي ډېر ډېر نیکیانې کوي ځکه چې دا وینځي ګناهونو لرا او هر منځ د بل منځ په منځ کې حدیث مبارک کې دام راغلی دي چې سړی یو منځو کې او د لار شکار کسب کې لګي د خلې نه چرته داسې خبره تر وته صدا سي کنه پور استغي انسان باندې وخت لګي غپ شپې لګي نو دې کې بیا د ماسپخین منځو کو د سار منځ کړه د ماسپخین منځو کو دې سره دغه ګناونه الله پاک معاف کړي دغه شانتي بیا د مازیګر منځو کو په دې منځني وخت کې چې دغه کوم ګناونه شوی هغه ته الله پاک معاف کړي دا مختلف احادیث راغلي دي د یعنی نیکانو او د منځونو سره د معاف کېدو په باره کې نو ګناهونو د معاف کېدو ذالک ذکر للذاکرین نو دا یاد دهانی دا او دا هغه خلکو د پاره چې څوک منون کی دي نصیحت قبلون کی دي چې څوک نصیحت قبلې دای د پاره دا کافی ده بس دا خبره چې تاسو نه کې کوي پنیکو کې زیادت راولي او ګناہوں کې کمی راولي الله پاک به موږ معاف کړي او بل الله پاک فرمایي واسبر بل دې خبره دا کوي چې منځونه قائم ساتي نیک عمل کوي او بل الله پاک فرمایي واسبر او صبر کوي فإن الله بیشک الله پاک چې لا یضيع نزای کوي اجر المحسنین اجر د نیکو خلقو د نیکو کارونو اجر الله پاک څنګه ځای کوي څوک چې نیک کارو کوي د الله د رضا لپاره کوي دا شرط پکې دی د الله د رضا لپاره کوي الله پاک ورغی اجر او بیا یو ناګوار خبره ته پیش راغله نو دا غي نه بیا څه کوي چې دې پای باندې صبر وکړي چا ورته تندې روانو کو دې صبر وکړي چا ورته روټ سپورو کا د په صبر وکړو جګړه جوړه نه کا غوبلې جوړ وکړو کنه دا ټول په دې دنیا کې اکثر داسې واقعات راځي بعض وخت سره صبرناک نه وي نه معمولی خبره نه به شر جوړ کی ځکه الله پاک دا فرمایلی چې واسبر تاسو صبر کوئ ان الله بیشک الله چې لا یضيع اجر المحسنین دا په دې باندې تاسو ته ډېر لوی اجر ملاوي نه ضایع کوي اجر د محسنانو خلقو فلولا کان من القرون نو بیا ولی اونشول داغه کلو والونا قومونو والونا من قبلکم چې تاسو نه کوم مخکیو اولو بقیت داسې باقی پاتې کیدون کی په خیر باندې ینهون عن الفساد چې منی کولی د فساد نه فی الارض پزمکه کې الا قلیلا مگر لږ ډیر لږ خلق داسې چې ودا کار کولو ډیرو خلکو دا کار نه کولو بس لږ غونډه خلکو دا کولو ځکه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ذکر ختم شي ډیر خلک د دې مخالفت کوي د دې مخالفت وکوي کدا ختم شنو خدای پاک باندې داسې عذابونه راولي چې بس بیا به خلاصې دی بتنی ولی چې د تکبیر الله پاک فرمایي چې پاتې شوي نو د دې کې هغه خلک چې د فساد د خلک ونه کړي الا قلیلا مگر ډیر لږ ممن انجینا منهم دا هغه خلکو نه چې چا لره مونږه بچ ک هغه لره کم چې داسې خلکو الله پاک هغه دا فسادونو نه او دا مصیبتونو نه بچ ک او چې کم
پاغي سره یا خاموشي چا اختیار کړی هلاک شي څنګه چې د بنی اسرائیل د یو قوم واقعا راځي چې مطلب دا هغه د سمندر په غاړه د مایانو نه من کړی شو هغه ونه منله نو بیا پاغي کې درې تفرقې شي درې فرقې شي یو خو چې بس کو به یار زمون خپل کار دی یار صبح کم ځای نه بخورو بس ای خبر سره عام کولو کار بل ورته چې لکه می کوي دا ګوره د الله د حکم منافی ده خبره نو ای وی بس یار زمونږ گردن دی بس تاسو موږ څه کوي بیا درې پکې منځنی ای وی مړه بس پرې تاسو خپل عبادت کې مشهور سي دی څه کوي لګیا به نو الله پاک وی هغه دوه چې کوم دي هلاک کو دا یو بچو دغه شانته الله سبحانه وتعالى فرمایي وتبع الذين ظلموا نو دا خلک چې کوم دي تابعداري شروع کا دا ظالمانو خلقو ما اترفوا فيه یعنی دا هغه لذتونو دا هغه ګناهونو چې کوم لذتونه دیتا ملاو شي په دنیا کې کم مال او دولت ملاو شي بس پای کې مصف او ګناهونو طرف ته شروع کا او بدی ته کار وي ډول سرنا او غډې دل او بس شراب خوري او جواری او بس دا دغه شروع کا او وکانو مجرمین او په دې سره هغه یو ګرځېدل د مجرمانو نه کله چې دوی کې اکثریت خلکو دا کار شروع کو نو الله سبحانه وتعالی دا مجرمانو ګرځول او د دې د وجه نه پای باندې دا هلاکت راغلی چې دا کوم الله پاک واقعیات بیان کړ وما كان ربک او نو ربستا ليهلك القرى چې تباہ و برباد کی هغه بستیان او کل والا لرا بالظلم پناه کا دلته ظلم نه مراد د الله طرف ته نسبت ته نه پناه کا سو الله پاک نه دی یعنی چا سره ظلم نه دی کړی الله پاک د دې دا مطلب شو چې ګینه هغه یو ګناه نه کړی او خدای رونی وو په دنیا کې خو اکثر خلک داسې کوي کنه او چې سره ویل اندم سوځي خو الله پاک په دغه سره دا نشته الله پاک هغه نور علی وی او اهلها مصلحون او داغه هغه باشندگان چې اون هغه اصلاح کوون کیو د خلکو په داسې حالت کې خدای یو قوم هم نه رانی وره خو چې من هیڅ قوم یو قوم تباشي نو بیا الله پاک خپل گرفت کرانی سي ولو شاء ربک او که چې غوښتي وي ربستا لجعل الناس امه واحده نو ضرور به ګرځولې دا ټول خلق لره یو امت او چا خپل مینس کې اړو اختلاف کړي نه وي بس که الله غوښتي ټول به مسلمانان پیدا کړو ولا يزالون مختلفين لیکن دا سه همیشه نشي کېږي دا دی به همیشه وي په خپل مینس کې اختلاف کوونکی ولې چې الله پاک د انسان فطرت داسې پیدا کړی دی چې دې اوس لکه لس کسان نو دا غي رائے ټول یو شانتي نشي کېږي د ټول رائے یو شانتي کېږي شي د دوه رائے یو شانتي نشي کېږي یو خبره ده بل خبره خو په دغه خپل خبره باندې بیا زور لګول او بیا په بل را خپل خبره ته آماده کول دا بیا بس فساد جوړي او شر جوړي شر دغه دی جوړي ته خپل خبرو کا ابو خپل خبرو کی ابن یو انصاف والے سره پکې کېنو بس هغه چې چا پای باندې فیصله وکا پای صبر شبیا نو دلته کې خبره کو کنه نو اوس هغه به انصافي کوي هغه خو الله له جواب ورکړي کنه اوس خبره کو او چې بیا خو فساد جوړ شي بس نو چې بیا درېمګړي خبره به څوک نه مني نو بس بیا خو فساد دی ولې چې جګړه بیا جوړیږي کنه بس بیا خو بل څه نشته تاسو پکې یو میندګړه کینولو او د دوه بیس کې خبرو کا او یو فریق وي چې نه دا د انصافي وکا چې به انصافي وکړو خو نه منله چې وینه منله څه بشي بدل د شر شدت په جوړ شي یا خو چې کله کې نوې سره نو خو غور فکر سره کې نوې چیرې زبر خبره منم اول په سوچ او غور وکړه چې دا د منلو قابل دی کنه دی نو بیا لمنه او چې کله بیا فیصله وشي نو بیا منل پکار دی ولی چې بیا فساد جوړیږي نو فساد نه بچ کېدو د پاره او بیا که بعض وخت کې لږ نقصان یا صدقه نو بني نو الله سبحانه وتعالى فرمایي چې الا من رحم ربک مگر چې
پچا باندې الله پاک یعنی ستا رب رحم وکړي. ولذلك خلقهم او دغه شانتي الله پاک دا ټول مخلوق پیدا کړی دی. وتمت کلمت ربک او پوره شو د رب ستا ټول خبرې لأملأن جهنم هغه کې یو دا خبره وا چې زب دقوم جهنم لرا من الجنتی دا جناتنا والناس اجمعین او د انسانانو نه د ټولو نه کم چې ګناهونه وکي یا کفر وکي. الله پاک فرمایلی دی کنه چې څنګه شیطان قسم وخورو او جهنم پیدا کو وی جهنم په جړا شو چې ما ته بسوک راځي. نه الله پاک وته فرمایي ستاره پر ډېر مخلوق پیدا کیږي راځي بدله ته هم مکوا. او بیا کله چې شیطان یعنی سرګن شو هغه کې خو شیطانیت وو خود خپل عبادت په دغه کې لباده کې هغه پټ شو نو په امتحان کې الله پاک هم را سرګن کو. امتحان کې خلک سرګندېږي کنه منافقت را سرګندېږي هغه را سرګن شو چې الله فرشتو ته حکم کو چې سجده وکړي هغه نه کا. نو بیا علم ور سره ډیرو نو عالم سره چې کم دی هغه را پرزول ډیر ګرانی. شیطان هم دا وایي چې یو عالم د زرو عابدانو نه په ما باندې سخت دی را پرزول او چې روي پرځي نو دا غره بیا ډیر کار ملي. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې دغه کلمې د الله پاک پوره شو د بیا الله پاک ته وی یو خدای اوریدلی چې را قیامت پر راځي او دا ډېر وخت ځکه چې لا انسانان اوس پیدا شو بیا به څونه موده چلیږي. نو دا په دومره موده خو به فرنه ژوند وغواړه کنه نو الله نه اول ژوند غوښتو وی مال تر قیامت ورځ پورې وی چې کم دینو ژوند راکې. الله پاک ورته چې زب درکم خو چې کومې پورې ټول خلق مرینو بس هغې پورې به درکم بیا پاسېدو پورې به نه درکوم. دې کې یو نقطه شته. بل الله پاک دې بیا دا سوال وکړو چې اوس مال دا قوت طاقت راکړه چې زه په هر ځای کې تلی شم حتی کې چې د انسان په وینه کې ته زه داسې نه شم کولی بس خو زما ملګري او ستا د ملګرو پته نه شي لګېدی. الله ورته چې ځه چې کوم زما ملګري وي هغه به زما وي او چې کوم ستا وي نو هغه به ستا وي نو تا سره به زه په جهنم کې واچوم. دلته کې الله پاک هغه وعده چې هغه سره کومه کړې وه هغه به هم پوره کېږي. نو ډېر خو لاړه او چې کوم ژوندي دي یا روان دي او هغوی د شیطان په لارو باندې به ځي نو هغوی به ټول الله پاک په جهنم کې اچوي. نو دا د الله یو قول دی چې کلمه وه چې هغه به پوره کېږي او څه پوره شوي ده او څه به تر قیامته پورې لا روان دي. وکلا نقص علیک او دا ټولې چې موږ بیان وکړو تا باندې یعنی دا واقعات دغه قومونو من انباء الرسل هغه واقعات او احوال دا ټول رسولانو ما نثبتو د دې لپاره چې تسلی ملاو شي یعنی تعالی مونږه تسلی درکو به په دې واقعات سره فؤاد استازرتا مونږه تسلی ورکو. الله سبحانه وتعالى دا فرمایي وجاءک اوراغ تا فی هذه الحق پدې کې هغه حق خبره یعنی نصیحت و ذکر للمؤمنین او یاد دهانی د پاره د مؤمنانو. دا کوم واقعات چې موږ تاسو ته بیان کړو نو دې کې نصیحت هم دې چې څوک ته اخلي خو د مؤمنانو لپاره او څوک د الله نه یریږي نو یې خپل ژوندۍ درسته کې صحیح بشي ګناهونه به پرې توبه وباسي. او بل الله پاک فرمایي وقل او تو فرمایا للذین کسانو ته لا یؤمنون چې د دې نه باوجود هم بیا ایمان نه وروړي اعملوا تاسو عمل کوئ علی مکانتکم بس که چې بله خبره خو پیوس خیږي نه. الله پاک ورته قومونو واقعات بیان کړ ارسی ورته بیان کړ خپل حق او حجت په تمام کو. نو اوس هم چې څوک ایمان نه وروړي نو بس ای ته بس وایي تو ووایه چې تاسو عمل کوئ په خپلو ځایونو کې په خپله طریقه علی مکانتکم یعنی په خپلو ځایونو کې په خپلو طریقو باندې
ان عاملون او مونږ به عمل کو په خپل طریقو سره وانتظروا او انتظار کوي ان منتظرون مونږ به انتظار کوونکي مونږ به انتظار کوو تاسو به انتظار کوئ د مرګ په وخت کې به پته وي ولګي چې څوک کامیاب شو څوک ناکامیاب شو ولله او د الله د پاره دی غیب السماوات والارض هغه غیب د اسمانونو او د ځمکو غیب وای پټو سيزونو ته یعنی د الله د پاره ټول څومره سيزونه که سرګر دی او که پټ دي ټول د الله د پاره دي سرګر خو دي د الله پاک مونږ تخکاری خو ډیر داسې سيزونه چې مونږ ته نه ښکاري پټ خبرې دي وإليه يرجع الامر او هغه طرف ته به واپس کیږي ټول معاملات كله ټول فاعبدوا نو تاسو عبادت کوئ وتوکل علیه او توکل کوئ باور کوئ په هغه باندې وما ربک او نه دې رب ستا بغافل بخبره اما تعملون تاسو د عملونو نه کوم چې تاسو عملونه کوئ داغین الله پاک غافل نه دی نه خبره نه دی نو لہذا په دې دهان سره عمل کوي چې الله مونږ ویني الله زمونږ اوري او زمونږ د هر عمل نه خبردار دی او چې کله دین یې سره تاسو عمل کوئ نو الله سبحانه وتعالى به بیا تاسو د ګناهونو نه بچ کوي د نیکو توفیق به درکوي او ایمان باندې به ثابت قدم اوسېږئ الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې باندې د عمل توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ یا الله زموږ د ناس په خپل درګه قبول او منزور کړي کله دې په معنا او په مفهوم کې زمونه څه کمې زیاتې شي دا معافیت او کې موږ نه کارونه واري چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کې د چا څه شرعي حاجات دي ته معلوم دي الله د خپل غیبي خزانه وته پوره کې د حق والا د رزق فراس او د ټول موږ سره په خپل کور کې وطن باندې کې یا الله ټول عالم مؤمن مسلمانان څومره چې دي پس قسم تکلیفونو کې دغه تکلیفونه آفتونه ته لري کې او یا الله هدایت او نصیب کې او یا الله زمونږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې مخکې وفات شوي دي د ټول مغفرت کې مونږ ته د راتلونکي منزلونه آسان کې په آخر کې مدا عظیم شان کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه